ښځې نه څه غلطي وشوله چې د هغې غلطۍ د وجې د سړي ته ډېر لوی نقصان ورسېدل. که چیرې د سړي غوښتله د خپلې ښځې ته طلاق ورکوی شوال او که چیرې غوښتله یې خپله ښځه هغې ته یې سزا ورکولی شوه، خو سوچ یې وکړ چې ګوره د مو دا بیبي دا هم د الله جل شانه بندګڼې دو، غلطي وي نه وشوه نو معاف یې کا. بهر حال د معاف کړه او هیڅ نه یې ته ویل. یو څو ورځې پاس دا سړی وفات شوال. چا په خوب ولیدل، پوښتنه یې ورنه وکړه چې الله پاک تو سره څه معامله وکړه؟ ده ورته جواب کې ویل چې الله جل جلاله مو باندې د مهربانۍ والا معامله وفرمایله. دې کس ورته وفرمیل څه خبره باندې الله پاک تو سره د مهربانۍ معامله وفرمایله؟ ده ورته ویل چې یو ځل د مو بیبي نه څه غلطي وشوه او مو سزا هم ورکولی شوه، طلاق مې هم ورکولی شوال. مو خپله بیبي د الله بندګڼه وګڼله او معاف مې کړله. الله پاک حضور چې پیش و، الله پاک ورته وفرمیل چې تو د مو هغه بندګڼې د خپله بیبي معاف کړه، اوس ته مو خپل بنده وګڼلې. ای خاونده چې تو خپله بیبي معاف کړه، نن مو تو خپل د الله خپل بنده وګڼلې او ته مې دغه معاف کړلې.